ته د اثرناک او د مؤثر جوړولو د پاره زمون استادان سو اصول ذکر کړي چې من په هغه اصول باندې خپل ژوندۍ هغه او چلو نو زمونږه دعوتی نظام او دعوتی طریقه چې هغه به اثرناک شي. نن سبا زمونږه دعوت په منهج نبوت باندې نه دی، ځکه من کار کو او ستړي کیږو خو منزل مقصود ته نه رسیږو، او چې کومه فاصله مخکې وا هغه اوس هم باقی ده. شاعر وی یہ کیسے منزل ہے کیسے راہی کہ تک گئی پاؤ چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے. وی دا څنګه منزل دی او دا څنګه لار ده چې پاغي کې ستړي کېږي د سړي خپې پتلو تلو باندې، او هغه فاصله اوس هم باقی ده کومه فاصله چې د سفر د شروع کېدلو نه مخکې وه. ملګرو وردا خبره د ځان سره یاد وساتو، دغه فاصله د توی کولو د پاره او دغه فاصله د ختمولو د پاره او خپل منزل مقصود ته د رسیدلو د پاره یو څو اصول هغه په خپل ذهن کې کېدو. ان شاء الله منګ به په دعوتی نظام په دعوتی میدان کې په منهج نبوت باندې راشو او زمونږه کامیابی به ډېر جل تر جل منګ ته ترلاسه شي. علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله فرمایي چې د دعوت د مؤثر جوړولو د پاره درې شرایط انتهایی ضروری دي. اولنې شرط حق خبره کول دي، دویم شرط نیت حق یعنی صحیح کول دي، دریم شرط طریقه حق یعنی په منهج نبوي باندې کول دي. ته به خبره پوه شوي. وای مجال شته چې خبره حقي، نیت حقي او طریقه حقي او بیا هم بیان نقصانات پیدا کی او دا غینه چې فساد جوړ شي چیرې کله وحاشه ده نشي کېدلی، بیا به بیان نقصان ده نشي کېدی، بیا به ستا بیان فر اثر کېدی شي. ستا د بیان نه بیا چې په معاشره کې تغییر او تبدیل راځي. خو اولنۍ خبره ضروری ده چې حق خبره وکا، او دویم شرط دار چې په حق نیت او په صحیح نیت وکا، او دریم شرط دار چې طریقه ورله حق وګوره. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت ورله مطالعه کا، صحابه کرامو سیرت وګوره، قران کریم مطالعه کا او احادیث مطالعه کا، د ائمه او دارنګ د دین د دایانو چې هغه کم رجالو په دین کې چې هغه نبازین د دورو دا ویل کتابونه وګوره، په هغه طریقه باندې کار وکړه چې ستا په دعوت کې اثر پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي. تقی عثماني صاحب رحمه الله هغه تقی عثماني صاحب زیده مجدوه چې هغه فرمایي چې په حق بیان کې دونه پس جګړه پیدا شوه، نو ته پوه شې چې د دې دریو خبرو کې هغه څه نه څه کمې دي. دا درې خبرې چې ما کمې د علامه شبیر احمد عثماني وکړي، نو تقی صاحب هغه فرمایي چې اصل کې په دې خبرو کې په یو کې کمې دي، ځکه ستا په بیان کې جګړه پیدا شوه، ستا په بیان کې چې سره هغه مسله پیدا شوه. د مسلې د پیدا کېدو د دې درې وجو نه وتل دي، بس الریډي وستا په بیان کې هغه انتشار جوړيږي. شاعر وی اگر بات کرنے کا سلیقہ ہو انسانوں کو، اگر بات کرنے کا سلیقہ ہو انسان کو، دل تو ہے چیز کیا پتھر بھی پگھل جاتی ہے. چې کله انسان ته د خبرو کولو چل او طریقه ورزي نو مړه ته د زړه خبرې کوي به کمر مولی کېږي. د دې وجنه امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله هغه به وی فرمایله چې دوه چیزونه د دین د نقصان در رسولو سبب ګرځي او د دې دواړو نه ځان ساتل پکار دي. دای لرام یو تعصب دی او دویم تشدد دی. چې کله یو مبلغ کله یو دای د دین کار کوي ناغه به دا دواړه خبرې پری دي، نه به د تعصب نکار علی او نه به د تشدد نکار علی. ولی په کم یو بیان کوونکی کې چې تعصب ورپکې وو نو داغه د دعوت چې کومه طریقه ده نو هغه دعوت په ختمیږي، هغه سر تر رسیدلې نشي. او که تشدد ورپکې وو نو په دې سره نوجوانان باغی کیږي،
نوجوانان د ملګری نشي جوړېدلې، نوجوانان به د تنه بر طرف کیږي او د په ملګرتیا کې به هغه ناراضي، نه به په دین کې تشدد کې او نه به کې تعصب کې، چې ستا دین هغه او ستا دعوت هغه پر اثر نشي او ستا د دعوت نسه پیدا چې خلکو ته ورنکړي شي. نو په دوانو باندې عمل کول د علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله په قول او په وینا باندې او د امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله د دې دوانو خبرو ته چې سوچ وکړي شي او دا 15 اصول او دا 15 خبرې په ذهن کې خو دي شي، ان شاء الله د بیان نه بجره ډیر زیات خلک مستفید کیږي او ډیر خلکو ته به هغه پیدا راشي.